یو بزرگ باره کې راځي چې هغه خپل مریدان کېناستل او خپل مریدانو ته یې چې حضرت د مرګ نه بعد د انسان سره څه کېږي لږ مونږ ته بیان کا. نو بزرگ له یې چې کله زه مړ شم زه وفات شم او ما کله خخاو نو ما سره تاسو یو پین او یو کاغذ کېلو چې کله زه په قبر کې کېښودلی شم که ما ته موقع میلاو شوله نو زه تاسو ته لیکل وکړم چې په قبر کې د ما سره څه عمل کېږي. دا عالم چې کوم عالم دا کیسه لیکلې ده او کوم نقل کړې ده هغه دا خبره وسره لیکي چې دا خبره حقیقت ده او که دروغ ده دې ما ته علم نشته دا واقعه رښتیا وه که دروغ ده خو لیکن سبق پکې ډېر غټ پروت دی. دغه واقعه چې کومه خبره زه تاسو له بیانوم دا حقیقت وي او نه وي خو لیکن فلسفه پکې ډېره غټه فلسفه پرته ده. وایي کله چې هغه بزرګ وفات شولو نو هغه مریدان یې هغه شاګردان یې وصیت مطابق پین او کاغذ یې ورسره قبر کې کېښودل. وایي چې سهار شولو د قبر د پاسه یو کاغذ پروت و مریدان ډېر زیات خوشحال شو چې دا مونږ ته حضرت څه لیکل کړي وي چې مرګ نه پس انسان سره څه کېږي نو مونږ معلومات راته حاصل شي. وایي چې کله یې کاغذ راواغېستلو په کاغذ باندې لیکلی شوي وو چې د قبر والا زندګي یا د مرګ نه بعد کومه زندګي ده هغه د بیانېدو نه ده هغه د کتلو ده چې انسان یې کله په خپلو سترګو باندې وویني بس بیا انسان ته پته ولګېږي پس بیانېدو نه چې زه تاسو ته بیان کړم. نو زما عزتمندو د قبر والا زندگی ده یا د قبر نه بعد د حشر والا زندگی ده یا د حشر نه بعد د جنت او جهنم والا کومه زندگی ده هغه زما عزتمندو چې انسان کله ویني بیا انسان حیران پاتې شي چې او خدا څومره که جنت یې ولید نو یې چې څومره خپل جنت دی او که جهنم یې ولید نو یې چې او څومره خطرناک جهنم دی. نو زما عزتمندو هغه ژوند د مرګ نه بعد چې کوم ژوند شروع کیږي هغه د قبر والا ژوند دی هغه د حشر والا ژوند دی او هغه د جنت او جهنم والا ژوند دی دا ټول انحصار دغه دنیا په مختصر ژوندۍ باندې. اوس که چیرته یو انسان په دنیا کې خپل وخت تیر کړو خپل ژوند تیر کړو نو قبر والا ژوندۍ مونږ خولې دي. موږ روزانه بنیاد باندې څومره خلک خو لګیاو بس خاخي ګور راشي کنه بیا بل خاخ کو بیا نه راشي لګي ځان سره خپلم سوچو کو چې اورز امام پر هغه کاند کې ورخه خوي او خلک ورانه راسي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان مرشي دغه انسان سره قبر پر درې شي نسی یو دغه سره خپل مال سي چې عربو کې مخ کې دا رواج چې کله څوک مړ شو دغه مال جیداد او سره قبر پورې وړل. دویم دغه انسان سره خپل خپلوان سي اهل و عیال رشتہ داران دا وسره درمي. دریم دغه انسان سره عمل سي کله چې دغه انسان قبر کې کېښودل شي نو دنه خپل خپلوان هم واپس شي ادنه چې کوم ما جیداد هم ته نه پاتې شي صرف په قبر کې د سره خپل عمل پاتې شي او چې ښه عمل کړی په قبر کې په کار راشي که بعد عمل کړی وي نو هم سزا وته ملوي. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ګناهونه معاف کړي او الله پاک دې موږ نیک اعمال او توفیق راکړي. دا قرآن عظیم الشان او آیات مبارک میں تاسو وړاندې تلاوت کړو. الله جل جلاله فرمایي چې دا جنت چې تاسو وارثان یو تاسو به وارثان وګرځولای شو په څه ذریعہ باندې بما کنتم تعملون په هغه وجه باندې چې کوم تاسو اعمال کوو کوم عملونه تاسو کوو د یو عملونو په وجه باندې تاسو جنت وارثان وګرځو جنت تاسو ته ملو شي. وغه جنت څومره ښکلی دی څومره زیات مزیدار دی. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې یو محل وي او زما عزتمن موږ په دنیا کې محلونه وینو په دنیا کې بنگلې وینو یقینو کوي ته حیران پاتې شو او ډیر زیات په تعجب کې شو او ډیر زیات ارمان کوي چې کاش کې راشي زې امام وای. یو ډیر د مخ کې یو ډاکټر سره ملاقات وو یو ډاکټر سره ملاقات وو نو چې کله زه خپل کور ته بوتلم ځان سره او کور ته دننه شولم نو کور چې کوم ځمکه وای د جمعه ځمکه امروي وای یا جمعه ځمکه نه وای کما وای
خو لیکن په هغه لږ ځمکه باندې دومره ښکلی کور جوړ کړی و چې انسان زړه کې دا شوق پیدا شي چې یاره ما هم داسې کور وای. کوم ګاډي ولاړ وي سړی شوق پیدا شي چې ما هم داسې ګاډي وای. خو لیکن دغه بنګله او دغه ګاډی چې وخت تیر شي دغه حیثیت ختم شي. اوس دا بنګله چې سل کاله تیر شي سل کاله بعد دغه بنګله کنډر ورته نه جوړي بیا پکې خلک ډارېږي. دغه نن چې کوم ګاډي ښکلي مونږ ته لیدی شي مونږ یې چې هوډه هوډه ښکلي ګاډي سل کاله پس دا کباړ کې پراته وي هیڅ حیثیت وی نه پاتې. خو لیکن هغه جنت یک جنت حسن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې جنت حسن روزانه په بنیاد باندې ښکلی کېږي او زیاتېږي.